بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دا سورة جن دی آیات اتلسم دی سورت دی دو آیات دی فاران یستمه ده. زما ورونو مرزان ته مسلمانان وایو رب کائنات چې د امځکه پیدا کړه اول واره د خپل کور د فاره بیت الله شریف کې شوله مکه چې ورته وایي بیت الرحم ورته وایي مسجد الحرام ورته وایي نو دا مسجد الحرام الله دیتا القرآن و القرآن وای دا مور دا کلو دا مانا اصل دا کلو دا نو اوس مسجد دا پار دا الله دا رضا جوړ سلو بیا پا آغا کی مسلک فرقه دا آغا نمون لکل آغا تا خاصول دا شرک دی کفر دی دا الله دا دین پا خلاف دا دی که موږ ځان ته مسلمانان وایو دا مسجد د ټولو مسلمانانو سره شریک دی لکه څنګه کوم چې اولاد وي مور و پلار په ټولو اولاد باندې د مور و پلار خدمت واجب دی فرض دی د مور و پلار مخ ته به اوف نه کوي دا رقم د الله کور چې جوړ سو د الله په کور کې مسجد چې ورته وایي په هغه کې د الله د کتاب ما سوا بل کتاب ویل آرام کار دی بیدینی ده دا شافعی و مالکی و انبلی و اوزایی و جعفری و سلفی و وابی و نقشبندیان سرودیان تبلیغات جمع اسلامی دا ویل بیدینی ده د الله قرآن لکه غیر الله را ننګول کفر دی دا رقم په غیر الله فیصلې کول دا کفر دی دا الله په قرآن فیصله کوي ان الحكم الى الله وما يجاز بآياتنا الى الكافرون الله ما دا قرآن کار نه کی مگر کافر دا مسجد عدالت دی دا مسجد دا د عدالت ځای دی دا د فیصلو ځای دی دا د غریبانو د اوسېدلو ځای دی زما ورونو پر دې به موږ ته دیوبندیات نه لیکو که دې ولیکئ دا د الله کور نسو دا مسجد نسو دا د دیوبندیات یو مرکز دی د هغو عبادتخانه ده دې ته د الله کور نسی ویلی دغه رقم دغه مسجد دا مسجد توحید دا په 2000 ساعت کې موږ جوړ کړی دی د الله د پاره مې جوړ کړی دی په دې کې به خالص د الله قرآن بیانېږي موږ به خالص ځان ته مسلمانان وایي زموږ دین اسلام دی موږ نه انفیان یو نه شامپیان یو نه کپټنیان یو نه عثمانیان یو هېڅ نه یو موږ بس مسلمانان یو د الله پر قرآن مې ایمان دی دا د الله کور دی د الله په کور کې به د الله صفت بیانېږي په دې کې به د غیر الله صفت نه بیانېږي په دې مسجد کې به د الله فیصلې کېږي دا عدالت دی کم امام چې هغه به قاضي وي هغه به فیصلې د الله په قرآن باندې کوي وان مساجد الله وان المساجد لله بېشکه مسجدونه چې لله الله لره دي فلا تدعو پستی مرا بولی چې دا د شافعیانو دی دا د انفیانو دی دا د قادریانو د چستیی دی دا د علاجسو دی دا د پنشمیرانو دی په دې مسجد کې بل غیر الله مرا ننګوا ستا امام محمد صلی الله علیه وسلم دی امام اعظم امام ابو حنیفه نه دی امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم دی ما الله د الله سره احدن اتوک د الله په کور کې حیال الصلاه حیال الفلاح لا اله الا الله الله اکبر الله لوی دی د الله کور ته راسي د الله په کور کې وغواړي د الله په کتاب فیصلې کوي دا مسجد ټول مسلمانانو شریک دي
ټول مسلمانان به خدمت کوي سیوار مسجد وټاکل سو د پاره د الله د رضا د الله کور وبلی بیا پدې کې دنیایي مفاد اخل آرام دی بیا که اذان کې فی سبیل الله وکړي هغه مؤذن باندې چې پیسې اخی هغه مولا باندې چې پر مانځه باندې پیسې اخی پر قرآن ویلو باندې پیسې اخی دا رقم مولا د الله د کور وړ نه دی ولی چې رب ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله مرزان مال اخذ په واس کې د جنت نو چې ځان مال واخصل د الله د پاره به جهاد کو د الله په کور کې به د الله دین بیانو د الله په کور کې به د الله سواړو وسی کم څوک د الله د کور خلق منی کوي دا مسلمان نه دی کم څوک چې د الله کور ورانه دا مسلمان نه دی کم څوک چې په مسجد کې دکانونه جوړي د الله د مسجد لارې بندوي پاغه کې د خپل کور ټټي جوړي لکه دغه زموږ د پښین مسجد دغه ماشټر شریف منافق دغه داود منافق شخال زي دا د الله کور وران کی د شپاړوس کالو انګور وکړل 25 انګورو 2 انځر یو انار یو توتو دا چمنیان وکشو دا د الله د کور دشمنان دي دا مسلمانان نه دي دا فرقه پرست دي دا قوم پرست دي دا مسجد توحید دا به د الله د فاروي د الله